لیکن امانت عہدے ته هم چې دی نو هغه وایي یو عہده د دې وجې نه حدیث کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ السلام نے تپوس وکړ چې د قیامت به کله نبی علیہ السلام د دې علم یو الله څخه دی نو هغه تپوس وکړ چې یا رسول الله د دې به چېرته څه علامي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل چې کله چې امانت هغه چې دی نو ضایع کېږي د امانت ضایع کېدل هغه راله نو پوه شئ چې قیامت به قایمیږي نو هغه ووایي چې یا رسول الله وکیف اضاعتها دا امانت به څنګه ضایع کېږي نبی علیہ السلام وی چې اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې نا اهل هغه ته یو شی هغه واله شو نو بس د قیامت انتظار هغه کوه ما ته په دې ماشټرانو کې داسې ماشټرو ما معلوم دی چې هغه له دستخط بل سړی چې دی نو هغه کوي تر اوسه پورې هغه تنخوا اخیستې ده اوس هم تنخوا اخلي او دستخط والا هغه د انګلیش هغه والا بل سړی چې دی نو کوي خپل هغه دستخط هغه هم نشي کولی نو دغه شان خلق هغه به د وړو څه تعلیم وکړي دغه شان خلق هغه به څه شی چې دی نو هغه دغه کې دا رهنمایي هغه به وکړي نو دغه شان چې نااهل ته هغو ته داسې عهدې هغه چې دی نو هغه میلاو شي نو دا د قیامت په علامو کې دي دې سلسله کې مفسرین او علما د وخت هغه دا د الیکشن خبرې هغه هم ذکر کوي دا ووټ چې تاسو وایئ نو دغه مسله هغه هم ذکر کوي چې دا ووټ هم یو امانت دی د امانت تا څخه یو شی دی هغه ته چاله چې دی نو ورکوي ته هغه یو عهدې ته رسوي نو دا ووټ تا څخه امانت دی اوس دا امانت دا به حقدار هغه له ورکوي د دې ووټ د دې حقدار څوک نو که دا د صوبایي اسمبلۍ ممبري یا دا د قومي اسمبلۍ ممبري دې قانون سازي کېږي په صوبایي اسمبلۍ کې هم قانون سازي کېږي خو د صوبې متعلقه او په قومي اسمبلۍ کې هم قانون سازي کېږي خو هغه بین الاقوامي او هغه د ټول ملک د هغې دپاره کېږي اوس دغه قانون سازي دا ملک د اسلام دی نو دې کې که د اسلام په طرز باندې قانون سازي نو بیا الله تعالی هغه پې خوشحالیږي که د اسلام په طرز باندې یا صوبه کې یا په دغې کې د قومي اسمبلۍ کې په دې کې د اسلام مطابق هغه قانون هغه نی نو په دې باندې الله تعالی بیا خفه کېږي او په دې باندې الله تعالی سزا ورکوي نو کم خلق چې هغه چاله ووټ ورکړي او هغه سړی چې کوم منتخب شو ممبر شو هغه که هر نیک کار کوي د دغه ادارې په حوالې سره نو د ده پکې څه ده کار هغه کوي که هغه هلته کې یو مخالف سره جګړه کوي که هغه څه بیان چې دی نو کوي که هغه یو خبره ویټو کوي که هغه هړتال کوي که هغه څه خبره چې دی نو دی کوي چې الله پرې رضا کېږي نو دا چا چې دغه ځای ته لیږل دی دی ورسره حصهدار دی چې څو اجر الله تعالی هغه له ورکوي نو دغم ته اجر دې کسانو له ورکوي او که چېرته بل شانته خبرې چې داسې یو قانون سازي او داسې یو خبرې چې په هغې باندې الله تعالی خفه کېږي نو ګناه خو هغه کوي هغه خو برای راست ګناهګار دی ولې دا چا چې هغه ځای ته هغه لیږل دی نو د ده پکې هم دقم ته حصه ده چې څو حصه دا د هغه ده نو دقم ته حصه هغه د هغه ده نو ګوره دا دوه ووټونه دا د صوبایي اسمبلۍ او دا د قومي اسمبلۍ ووټ دا داسې هغه چې دی نو استعمالوئ هغه وخت سره ذهن کې دا راوله چې زه خو دا سړی لیږم ولې دا خو یوازې زما سبا نوکري نه ده دا خو زما سکیم نه دی دا خو زما چې دی نو د تاڼه تحصیل چې دی نو نه دي دې اسمبلۍ کې به قانون خبرې چې دی نو راځي چې آیا داسې وکړو او که داسې وکړو نو اوس د الله چې کومه مرضا ده د الله د کتاب د الله د حکم چې دې باندې الله رضا کېږي که الله چې دی نو خفه کېږي آیا دا سړی په هغې کې حصه به اخلي دی به دا تمیز کوي چې په دې باندې الله رضا دی یا په دې باندې الله هغه چې دی نو خفه دی یا دا د شریعت مطابق دی یا د شریعت خلاف دی نو که دې باندې ستا زړه چې دی نو تسلي وه ووټ چې دی نو ورکوه که په دې باندې د تسلي نه وه او محض د جنبې د وجې نه ورکوي محض د دنیا د وجې نه ورکوي محض چې زما به سبا تاڼه تحصیل راځي ماله به دا تاڼه تحصیل چې دی نو کوي دا ووټ ټول غلط ورکړه دا د رشوت چې دی نو ورکړه دا د ناجایز کار وکړه دې وجې نه دې قومي اسمبلۍ کې او صوبایي اسمبلۍ کې دې کې ډېر لوی خیال هغه کوئ زمونږ د افسوس په دې باندې دی ځینې د خلق ښه دینداره چې دی نو خلق یې هغوی یې پرېږدی په ووټ کې چې دی نو دغه جنت او دوزخ چې دی نو نشته دی
وی تاسو په ووټ باندې دغه جنت ته ځئ یا په ووټ باندې چې د جنت دوزخ وی دغه ووټ هغه د کار شی دی دا ښه دینداره خلق کوي نو تاسو فیصله وکئ ګوره تاسو جومات کې ناست د الله په مخ کې ناست یئ چې اوس دغه دو ادارو کې د قانون خبره کیږي او دا قانون یا د شریعت مطابق یا د شریعت چې دی مخالف نو په دې کې جنت دوزخ نشو که د شریعت مخالف او دوزخي دی دغه منبر دوزخي دی چا چې بوتل له دم دوزخي دی او که د جنت چې دی نو خبرې د شریعت مطابق خبرې دغه منبر هم جنتي دی او دله چې چا ووټ ورکړی دا هم جنتیان دي نو جنت دوزخ نشه دا جنت دوزخ دا په عمل سره دی نو دا عمل نه دی ته چې یو سړی منبر کوي ته چې یو سړی مخې ته هغه چې دی نو هغه لیږي خو دا ستا یو عمل شو بیا هغه چې هغه ځای کې قانون سازي کوي هغې له ووټ ورکوي یا لاس چې دی نو پورته کوي یا ودرېږي نو دا د هغه عمل شو نو د هغه عمل دی او هغه چې هغه عمل چې دی نو هغه کوي هغه ستا د دې ووټ د وجې نه کوي نو دې وجې نه دې دوکه کې ځان هغه چې دی نو ما چوئ چې دغه جنت او دوزخ دا په عمل سره دی نو دغه هم عمل دی که نه یوازې د مونځ عمل دی یا روژه چې دی نو عمل ده دغه هم عمل دی نو دې وجې نه دا دوه ووټونو دې که به ډېر زیات خیال کوئ البته بلدیات دي هغه خلق عام طور باندې هغې کې قانون سازي نه هغې کومه چاڼ بین چې دی نو هغه کوئ چې دا سړی که چېرته 10-12 روپۍ لاس له راشي نو ځان له خوري او که نه دلته چې دی نو چاله چې دی نو ورکوي نو هغې کومه چاڼ بین هغه چې دی نو کوئ لیکن دا دوه ووټونه دا ګورې الله تعالی زندګي راکړې ده او که مخکې راله نو د خپلې د خولې وینا ضرورت نشته چې ته یو سړي ته وایې تاله راکوم یا نه راکوم زموږ ځینې خلک داسې هم سادهګاني وایي زما یوه خبره دې له ګوره چې ته یریږې چې سبا به راته نقصان ورسوي ته یریږې چې څه بل څه خبرې هغې دپاره په شریعت کې طریقې هم شته هغې کې په خبره من دی دا مشران زیات پیږي وایي زه خیر دی چې دی نو ستا خبرې هم موږ ته معلومې دي دا خو خلق جزیه راځي نو دا خلق اکثر دا پوه خلق چې دو په دې طریقې سره هغه سړي له تاثر نه ورکوي او کله چې یو سړي له تاثر ورکوي چې زه تاله ووټ راکوم بیا ورنه کې نو دا هغه د منافق بله علامه ده چې د خیانت هغه چې دی نو دغه دروغ یې ووایي نو دې وجه نه اذا وعده اخلفه بیا هغې کې